عبدالله ابن مبارک فرمایي چې دا آیت د دعوت بیان کې ډیر کلک آیت ته موقت آیت ته چې یو بل لا دعوت ورکوي، یو بل د بدای نه بچ کوي، امر بالمعروف کوي، نهي عن المنکر کوي، دا لازم دي، ضروری دي. اے مومنانو بچ کوي یو بل د ګنا نه د بدونه. لیکن کہ شرک ہے دا اللہ دا رضا دا پارا صورت میدہ دا 98 نمبر آیات نوالی تر 105 نمبر آیات پورے صورت میدہ پا پختو پا اردو دوڑو کی ترجمہ درس دا او ویڈیو تر آخر پورے گورے او لیکن کہ شرک ہے دا اللہ دا رضا دا پارا چی زمانگا دا درس ہر مسلمان تا ورسی ویڈیو تر آخر پورے گورے او ترسو دے درس پورا وریدلی نہیں نا اسے تا پا خبر باندے نپوئی گی چی دا مولی سے بسوئے تر آخر پورې وګورئ دا به د قرآن نه لفظي ترجمه تاسو ته ښیي. لا یعنی او فضوله بے ضرورته تپوسونه داسې مه کوئ، بحث مباحثې مه کوئ. ای ما ته وګوره، ما ته وګوره، اوس یې شعر که، اوس یې شعر که بیا به د نیر شي څه کوې اوس یاره خو دا اسمان د څه نه جوړ دی؟ ابراهیم علیہ السلام ګډ غوښه چا خوړل وه؟ عیسی علیہ السلام چې کله اسمان ته پورته کېده نو خمبیره خوړلې وه که پتیره خوړلې وه؟ ای ما ته وګوره، ما ته دې قرآن کې به تا ته مخې ته ښیي. نبی علیہ السلام یو ځله کور نه بار راغی منبر ته، نو بعضې کسانو تپوسونه شروع کړل. نبی علیہ السلام غصه شو، پقار شو، کوئ تپوسونه، څه تپوسونه کوئ؟ یو سړی تپوسو کو چې یا رسول الله زما انجام، زما ټکانه چرته ده؟ وی جهنم کې. بل تپوسو کو چې زما پلار څوک دی؟ وی ستا پلار پلانې دی. بل تپوسو کو چې یا رسول الله دا حج به هر کالی؟ نبی علیہ السلام غلی. بیا یې تپوسو کو دا حج به ګنې هر کالی؟ نبی علیہ السلام وی نه، کما ها کړی نو هر کالی به فرض شوی و، ما به دې کولی شو. نو هر کالی فرض نه دی، یو ځل فرض دی. بی ضرورت تپوسونه کول، بی مقصد تپوسونه کول د دین منع کوي. نبی علیہ السلام ډیر پقارو، نو بیا حضرت عمر دلاسه که، نبی علیہ السلام دلاسه شو. زمنګ د یوټیوب چینل او فیسبوک د دواړو لینک یعنی دواړو نوم یو دی، یعنی قرآنی معلومات د نو ګوره د آی دا شین قرآن دی، په دا شین قرآن دی. بره پکې د مولانا مفتی سید شاه صاحب واتساپ نمبر دی او د هغو نه د مسلو تپوس کولی شئ، او کته پکې زمونږ د واتساپ نمبر دی. نو څه قسم خبرې یا څه غلطي نه ما ته په واتساپ ویلی شئ. باقي کومنټ ورکړئ، کومنټ او لایک او شیر یې کړئ، صحیح ده که نه؟ الله مو خوشحال. دویمه معنی دا ده یا ایها الذین آمنو، ای مومنانو، علیکم انفسکم، لازم دی پتاسو بچاو د یو بل. اهل دینکم، انفسکم نه مراد دی هم جنس، یعنی یو بل لا بچ کوي، یو بل لا دعوت ور کوي. که صرف د ځان خیال ساتي نو بیا خو امر بالمعروف پاتې شو، نهي عن المنکر پاتې شو، د دین لویه فریضه پاتې کیږي. د پیغمبر کار بیان دی، دعوت دی، تبلیغ دی، رسول دی، منل نه منل ستاسو کار دی. د بیت الله حرمت ذکر شو چې هلته بخکار نه کوئ. بیا یې کفاره ذکر کړه، چا د حالت احرام کې کار وکړ نو د هغې زمان تاوان مړه کوي. بیت الله د خلکو د معاش، د گزران، د ژوند سبب ګرځولی دی. سوچ خلک د بیت الله طواف کوي، دنیا به قائمه او چې کله دا طواف بند شو، ختم شو، نو قیامت به راشي. میاشتې د عزت دي، هدي دا قلائد دي، دا ټول د الله د دین نښې دي، د حرمت شیزونه دي، د دې احترام پکار. څوک چې احترام کوي نو الله بخونکی مهربان دی، او څوک چې نه کوي نو الله سخت عذاب والی. اعلموا ان الله شدید العقاب، پوه یقینا الله سخت عذاب والا دی، او الله بخونکی دی، مهربان. ما علی الرسول الا البلاغ، ندی پیغمبر باندې مگر رسول. پیغمبر کار بیان دے، دعوت دے، تبلیغ دے، رسول دی، منل نہ منل ستاسو کار دی. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون،
الله پوهیږي په هغه چې تاسو سرګندوي او هغه چې سپټوي. قل لا يستوي الخبيث والطيب، ويا پیغمبر برابر ندی بد عملنا او عملنا، الخبيث والطيب حرام او حلال برابر ندی، پاک او ناپاک برابر ندی. ولو اعجبک کثرت الخبيث، اگر کا تعجب کی واچی تالرا ډیرواله د ګندګۍ د حرامو. حدیث کی راضی ان الله طیب لا يقبل الا بالطیب، الله پخپل پاک دی نو حلال مال خوخی قبلی، مردار او حرام شي نه خوخی. یو سړی سره ګډیره مردار ده حرام ده، عمرې کوي حجونه کوي خیراتونه کوي نو کله قبلی. قل لا يستوي الخبيث والطيب، او یا ندی برابر حرام او حلال. اگر کا تعجب کیا چی تالرا ډیرواله د ګندګۍ د حرامو. فاتقوا الله یا اولی الالباب، يرکوي د الله نه خوندانو د عقل، لعلکم تفلحون خامخ چې کامیاب شئ. ادب بیانې، ادب ډیر ضروری شی دی. یا ایها الذین آمنوا، ای مومنانو، لا تسألوا عن اشیاء، تپوسنا مکوي د دسی شیزونو، ان تبد لکم که ظاهر شي سرګن شي تاسو ته، تسؤکم نو خببگی تاسو لرا بد بگنئ. لا یعنی او فضولا بے ضرورتا تپوسنا داسې مکوي، بحث مباحثه مکوي. دا اسمان د سنه جوړ دی، ابراهیم علیہ السلام ګډ غوښه چا خوړل وا، عیسی علیہ السلام چې کله اسمان ته پورته کېده نو خمبیره خوړلې وا، کپتیره خوړلې وا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځله کور نه بار راغې منبر ته، نو بازي کسانو ته پوسونه شروع کړل. نبی علیہ السلام غصه شو، بقار شو، کوي ته پوسونه څه ته پوسونه کوي. یو سړی ته پوسو کو چې یا رسول الله زما انجام زما ټکانه چرته ده، و جهنم کې. بل ته پوسو کو چې زما پلان سوکته او استا پلان پلانې ده. بل ته پوسو کو چې یا رسول الله دا حج به هر کالی، نبی علیہ السلام غلې. بیا ته پوسو کو دا حج به غني هر کالی، نبی علیہ السلام وینا کما ها کړو نو هر کالی به فرض شي، او ما به کولې شو. نو هر کالی فرض نه دی، یو ځل فرض دی. بی ضرورت ته پوسونه کول، بی مقصد ته پوسونه کول د دین منع کوي. نبی علیہ السلام ډیر فقارون، بیا حضرت عمر دلاسک، نبی علیہ السلام دلاسک. یا ایها الذین آمنوا، ای مومنانو، لا تسألوا عن اشیاء، تپوسون مکوي د دسی شیزونو، ان تبد لکم که سرګن شي ظاهر شي بیان شي تاسو ته، تسؤکم نو خببکی تاسو بد بغنئ تاسو. و ان تسألوا عنها، او که تپوس کوي د دې بارکه، حين ينزل القرآن، فوقت را نازل دو دا قرآن، تبدلکم نو بیان بشی سرگن بشی تاسو تا. یو ضروری خبره نو وحی خورا روانه ده نو بیان بشی. عفا الله عنها، عفو اوکڑا اللہ ددینا. والله غفور حلیم، اللہ دے بخون کے صبرناک. قد سألها قوم، یقینا تپوس کړو یو قوم، من قبلکم پخوا د تاسو، ثم اصبحوا بها کافرین، بیا شو پاغي منکر کافر. ګڼ قومونه داسې تیر شوي دي، تپوس پې کو، بیا به چې کله هغه مسله راغله نو بیا به عمل نه کوو، دغسې به یې پرېښو نو کافر به شو. نو داسې مه کوئ. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. ما شرع الله، ندی مقرر کړی الله، ندی ګرځولی الله بحیره، نه سائبه، نه وسیله، نه حام. ولكن الذين كفروا، لكن هغه څوک چې کافرو، يفترون على الله الكذب، جوړول وی الله باندې دروغ.
واکثرهم لا یعقلون او زیاد د دینا بیعقلو. بحیرا هغه اوخه چې داغي غوږ به سورې کو او داغي پي خوراک به بند کړل، دا به نه لشل، د دې پي به څوک نه خوري. سایبا هغه اوخه چې هغه به د طاغوت د غیر الله په نوم دغه سي پریخوا چې دې منې به څوک بار نه وړي، دې منې به څوک سورلی نه کوي. وسیله هغه اوخه چې پر لپسې به دو بچی راوړل، دواړه ماده، نو یو بل بل سره پیوست وصل وسیله، او د دې غوښه به طاغوت او د باباګانو او د غیر الله په نوم ورکول. او حام هغه اوخ سنډا نر چې لس اوخي به بلار بکړي، نو بیا به دا آزاد پریخو، هغه به د هر چا پټو ته دنګل، نو دا به هم د طاغوت په نوم پریخو. یا به ولا غوږ سورې کو پای به نه لشل، یا به بار نه وړو سورلی به نه کولا، یا به دغه سي د باباګانو په نوم پریخو. نو دې ته وی بحیرا، سایبا، وسیله او حام. الله ندی حرام کړي، دی به ځان په خپل حرامون کړو. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا حام. ندی مقرر کړي الله من بحيرة هغه وخان چې وګونه ولا سوري کی پریدي، ولا سائبة او نه هغه چې سورلی بار په بند کی، ولا وسیله او نه هغه چې پر لپسی وي او بزان بند کی غوخه داغي خوراک داغي، ولا حام او نه هغه اوخ چې شاید هغه سي آزاد پړي دي بزان بند کی. لیکن کافران جوړي په الله دروغ زیاد د دینه به عقل دي، عقل نه لري. واذا قيل لهم کل چې ویل شي دیتا تعالوا راشي الى ما انزل الله، هغه کتاب ته چې الله را لګل دی، و الى الرسول او سنت د پیغمبر ته. دیتا چې کله ویل شي راشه قران ته، راشه سنت ته، قالوا ندی وی حسبنا کافی دے منگ لرا، بس دے منگ لرا، ما هغا وجدنا علیه آبانا چې منگ مندلی دی پاغی خپل مشران. منگ لدا قرآن او دا سنت ضرورت بات نه دے، منگ خپل مشران کافی دی او بس دی. دغی تا وی شرک. او چې یو سړی خپل مشرانو پسې رواني خو قرآن سنت تابعداري کوي، نو دې مشرک نه دی، دې مقلد دی. او ولو کان آباؤهم اگر کبو مشران کرونا نکونا ددی، لا يعلمون شیئا نپویدل پهیس باندی، ولا يهتدون او نو ہدایت مندن کی. بیا به هم د پلار نیکو طریقې پس رواني، اگر که جاهل او کمقل او نپوید. یا ایها الذین آمنوا ای مومنان علیکم انفسکم، لازم دے پتا سو بچاو د خپل ځان. علیکم انفسکم، علیکم انفسکم اے علیکم اهل دینکم، لازم دی پتا سو بچکول د یو بل، بچکول د ملګرو خپل. یو معنی دادا چې خپل ځان ساته، یعنی په خپل مزګزارای روزه نسی دیندارای، نو تعالی بس دا کافی دی. خدا معنی صحیح نه ده. دویم معنی دادا یا ایها الذین آمنوا ای مومنانو علیکم انفسکم، لازم دی پتاسو بچاو د یو بل. اهل دینکم، انفسکم نه مراد دی هم جنس، یعنی یو بل لا بچکوي، یو بل لا دعوت ورکوي. که صرف د ځان خیال ساتي، نو بیا خو امر بالمعروف پاتې شو، نهي عن المنکر پاتې شو، د دین لوی فریضه پاتې کیږي. یا ایها الذین آمنوا ای مومنانو علیکم انفسکم، لازم دی پتاسو
بچکول د یو بل لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم نقصان نشي رسول تاسو ته هغه څوک چې گمراه شو کله چې تاسو بیان کړی ها کتا ول دعوت ورکړی او بیا د پس د دعوت نه دی گمراه کیږي نو تاسو نقصان نشته عبد الله ابن مبارک فرمایي چې دا آیت د دعوت بیان کې ډیر کلک آیت ته موقت آیت ته چې یو بل لا دعوت ورکوي یو بل د بدای نه بچ کوي امر بالمعروف کوي نهي عن المنکر کوي دا لازم دي ضروری دي اے مومنانو بچ کوي یو بل د ګنا نه د بدنا نقصان نشي رسول تاسو ته هغه څوک چې گمراه شو کله چې تاسو کله کې په هدایت الى الله مرجعكم جميعا فطرف د الله واپس تاسو د ټول الله ته واپس شئ فينبئكم بما كنتم تعملون خبر بکی تاسو باغ چې تاسو کوم عملونه کول لکه شرک د الله د رضا لپاره زمونږ هر یو ویډیو د قرآن درس د قرآن ترجمه او تفسیر سره په اردو او په پښتو دواړو کې پکې څه قسم د ګډېدو د ډانس څه قسم د ګناه کارونه نه صرف د علماو بیانات د الله د رضامندۍ د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقې د دې ویډیوګانې او په لایک کولو په شیر کولو باندې به تاسو ته الله پاک اجر راکوي جنت پر راکوي جنت علما نه تپوس وکړي د اذان ویډیو د علماو بیانات د قرآن ویډیو دا اوره او د لایک ورکوي دا شیر کوي او د ثواب په نیت سره الله پاک کوم دنیا او په آخرت کې کامیاب کا زمونږ د واتس اپ او د فیسبوک لینک نوم چې دی هغه د دواړو نوم یو شان دی قرآني معلومات یعنی @ بولی کې وګوره برا چې دی نو @ بولی کې او قرآني معلومات یعنی کیوں بغټو لیکه سیده کنه برا پکې د مولانا مفتی سید شاه صاحب واتس اپ نمبر دی او کته پکې زمونږ واتس اپ نمبر دی مولوی صاحب نه څه قسم مشورې هغه اخیستلی شي او واتس اپ باندې که چېرې زمانه څه غلطي شوي نو هغه ماته په واتس اپ کولی شي کومنټ څوک نه کوي کومنټ کوئ کومنټ سره ویډیو مخې ته ځي انشاءالله تاسو ته په کومنټ او په لایک باندې به الله پاک اجر راکړي څومره خلک به د قرآن درس اوري او اینې به او ما ته وده به یو په قبرونو کې به ما ته به اجر میلاویږي الله پاک هم کامیاب